نیازبینان دي خدای نیازبینان نشته. نیازبان چاته وایي چې سخت ورانکاري مور او پلار چې کوم وړو کې نیازبین کې هغه ډېر زیات ورانکاري. په دغه معنا د الله نیازبینان نشته. الله الصمد دی ښه ولا یؤخذ من حد. دویمه طریقه دا ده درېمه چې مال او دولت پر راوالی او ځان به په اخلاص کې کوي پرې دنیا کې خلک نه. او درېمه دا ده چې ډله به راشي او جته به راشي او قبیله به راشي او په زور به اخلاص. په قیامت کې دا یوم نه چلیږي. او څه ده په قیامت کې دا به یوم نه چلیږي. یوه دلته وایي وجوب ذکر النعم لتشکر بحمد الله وطاعته. دا الله نعمتونه ځان ته را یادوه دې دپاره چې ته د الله تعالی حمد او شکر ادا کړې د الله په اطاعت او د الله پاک په بزرګۍ باندې. وجوب اتقاء عذاب یوم القیامة بالایمان والعمل الصالح. لازم ده ځان بچ کول د قیامت د عذاب نه په ایمان راوړلو او په نیک عمل کولو بعد ترک الشرک والمعاصی. پس هغې نه چې شرک ته بری خیر آباد ویلی یا بری پریخی او پس هغې نه چې ګناهونه دي پریخي. تقریر ان الشفاعة لا تكون لنفس کافرة. د کافر نفس لپاره به سپارشي څوک نه کوي او نه به قبلیږي. وان الفدا یوم القیامة لا یقبل ابدا. د قیامت په ورځ باندې به عوضونه او بدلی به نه ځای کېږي. حدیث صحیح کې راځي یو کس به الله راوغواړي یو کافر او ورته به وایي که دا دنیا او ما فیها ټوله ستا شي نو ته به ځان د خلاصولو لپاره نن خرچ کې او به چې الله آو نا به ورته خطا نه خو یو معمولي خبره غوښتې شوې وه معمولي او تا غم نه وه کړی. اوس پردي خان خیرات کې پردو خان خیرات کول ستا اوس دا خو د فرض خبره هلته بیا کار نه کېږي. دنیا دارالعمل دی او آخرت دارالنتایج دی. هلته هغه دارالثواب دی. څه ګټې دلته بیا ګټې. وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. دا وإذ نجيناكم من آل فرعون آغا وخیات کئی چه خلاص کما تاسولا دا فرعونیانو یسومونکم سوء العذاب. قسکاوی تاسولا را سکاوی تاسوتا عذاب. یذبحون ابناکم ستاسو زامن بے علالول ویستحیون نساکم ستاسو زنانه بے باقی ساتلی. او وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. پدی صنعت کی او پدی صنیع کی یو ډیر لوی ازمائش و جانب در افستاسو ډیر لوی ازمائش. دا کله چې موسی علیه السلام الله تعالی پیدا کړی دی پیغمبر شوی دی دعوت پیش کړی دی. د دعوت په نتیجه کې فرعون انکار کړی دی د ډېرو مقابلو او د ډېر لوی دعوتونو نه رستو
چې کله الله د فرعون د تباہی ټیم راوستو او موسی علیہ السلام او دا قوم ته الله نجات ورکو نو چې کله دا وشوه نو دا د هغه وخت خبره ده چې دوی بیا په میدان تیه کې دي نو دا الله رب العزت دوی ته اورئ چې ما تاسو باندې څومره دي انعام کړی خیر سوچ وکړئ کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ هغه وخت چې ما خلاص کړی تاسو د فرعونیانو نه نو نجات څه ته وایي الخلاص من الهلکة نجات وایي خلاصېدی د هلاکت نه لکه څنګه کالخلاص من الغرق لکه د ډوبېدلو نه سړی بچ شي د ډوبېدلو نه والخلاص من العذاب د الله د عذاب نه سړی بچ شي دا د نجات معنا ده النجات الخلاص من الهلكة او تصویر دغه دی من آل فرعون د فرعونیانو نو ګوره آل دی کنه یو آل دی یو اهل دی عام علما دا خبره کوي چې آل په اشرافو کې استعمالیږي او اهل چې کوم دی نو دا عام دی کله په ارزالو کې او کله په اشرافو کې استعمالیږي دلته د آل نه څه شی مراد دی دلته د آل نه مراد اتباع فرعون مراد دی د قبط قبیلې نه چې د کوم نوکران چاکران او کوم امعو مټتۍ وي او کوم د دې ظالمان د دې سره پر ظلم کې شریک وو دلته د آل نه هغه مراد دی اتباع فرعون او د دې دلیل هغه حدیث دی چې پیغمبر خدای کل تقی نقی فهو اهلی کل تقی هر پرهیزګار انسان نقی هر پاک او صاف سړی د عقیدې او د عمل او د معاملاتو په لحاظ سره دا مې بچی دی اگر چې د حدیث سند کمزورې به وي خو مفسرین ذکر کړی او دا یو ځان له خبره ده چې څوک وایي دا آل چې کوم دی اهلونو او بیا هغه هی په حمزه بدل شو نو اهلونو نو بیا دویم حمزه بدل شو په الف باندې نو آلون تصاش دا پخوا چې موږ دا کتابونه ویلي نو دا خبره دی میر ظاهر هلته کړې ده په دغه ځای کې چې کوم ځای کې د دې متن کې الف لام راغلي چې دا وعن الکسائی یو لوی امام د سر په حواله ورکړي وعن الکسائی آلا اویل و اهل اوهیل دا دواړه ځان له ځان دي آل تصغیر اویل دی او د اهل تصغیر اوهیل دی او قانون دار چې تکله د کلمې اصل حروف معلومول غواړي نو یا به تصغیر ته بوزي یا به جمع سالم ته بوزي نو تا ته به کلمې اصل حروف معلوم شي نو زګور آل اویل دی واو دی هلته کنه دا واوي دی اهل اصل کې هغه اوهیل دی د دواړو یو بل سره دغه نشته دی اذان له خبر ده اذان له خبره ده عالم راضی او اهلم راضی فرعون دا د مصر بادشاہ او د موسی علیہ السلام په زمانه کې راغلی اصل کې هر هغه سړی چې بر مصر بادشاہ نو هغه ته فرعون ویو ځکه خو به ناصر ویلي علیه ما علیه ناصر به دا خبره کوله چې نحنو ابناء الفراعنه موږ د فرعونیانو بچي دلته به زموږ پر ملک کې مولیانو چغې والي چې جمال عبدالناصر زنده باد جمال عبدالناصر ما پرې غوږونه اورېدلي تاسو نه وایي په هغه زمانه کې جمال عبدالناصر زنده باد لکه دا ولي وایي دا سید قطب شهید بدل اغیسته په عدل اجتماعي کې وایي
سید قطب شهید وی فات عثمان پسی خبری کری نو دا ناصر پاگے غسل شوی نو بدای پانسی کو حالانکہ ناصر پخپلا کمیونسٹو جمال عبد الناصر کمیونسٹو او قوم پرستو داغا کلمہ داوہ چی باسم قومیت الجمہوریت العربیہ شروع کم پنوم دا عربی قوم بالی نا مسلمانی کہ سرائی دغالا چکم دے شروع کم باسم اللہ والعزا نو شیخ بیوالی چی جمال عبد الناصر زندہ باد حالانکہ دا روس عقیدہ دی مصر تا غرا وڑی وا سخ روسیو نو دے فرعون ما زما مانا داوا چی سوک با دا مصر باچا کے دا نو دا غی لقب با فرعون لکہ دا ایران چی با سوک باچا کے دا غی تب کسرا ویو دا یمن با چی سوک مشر کے دا غی تب طباع ویو دا روم چی با سوک مشر کے دا نو آگا تب ہرقل ویو سبے ہوتا ہے ہرقل دا ہرقل دیو سڑی نوم نو کسرا دیو سڑی نوم نو طباع دیو سڑی نوم نو فرعون دیو سڑی نوم نو دا فرعون خپل نوم مصعب ابن ریان دی مصعب ابن ریان او دا مفتیومو دا با پیسریوم کوری خلقو با استبتاگانی گفتی دا کلا چی حلاکی دا کنا نو جبریل علیہ السلام والا مخ کرا گئے یو پتویتی ہو گفتا چی سیب یو غلام دے دے یو مولا او دے مولا پا نعمتونو کی ڈوب کڑے دے سے نعمتونی پی کڑی دی او دا غلام دے خپل مولا دا مولا گیرت نا انکارو کی اوزان تا مولا ہوئے نو دس امرائیل سزا پکار دا ویل دا پا سمندر کی ڈوباول غواری چی داری پا سمندر کی ڈوب شی نو کلا چی دا حتی اذا ادرکہ الغرقو سنگ چی قرآن ہوئی چلی چپور آگیر کا کنا جبریل علیہ السلام ورطا اخبالا پتو سیب داستا اخبالا پتو نو کلا کلا دا مفتیان دا اخبالو پتو پا دا کراشی پا زد کراشی دا کچا کچا مفتیان دسی کچا مفتی چی کم دے پر عونو پی گئی پرے بانی زان پا بزان مارے پلا پتو را کرے ہوا جبریل ورطا لوگ ورطا سنگا چل لی خو بیا خو ٹیم تیری کنا کہ بیا غلط ایوانی نو سکار خو نکیلا نو خبر ما پا دے کے تاستا کولا چی فرعون دا دنوم پا موجودہ جبا کے رعمسیس تیا رعمسیس او کتابونو مصعب ابن ریان نرتلی کلے مصعب ابن ریان دار فرعون او پر آئینا دیرو خدا مصعب ابن ریان آگا دے چی پا زمانہ دا موسیٰ علیہ السلام کیا مقابلہ ورسر شد او دا آل نا مراد دا اتباع جائبانی میں خبر ہوگا سام یسومو دا پا مانا دا قسکولو باندے دے حدیث کی راضی چے تاسو کی او سڑے دا خپل رور پا بایا دا پاسا بایا بنکئی دا خپل رور پا رشتہ بانے با دا پاسا بل سڑے رشتہ نلیگی آلتا سوم لپز راگلے دے پا حدیث کی یسومونکم قسکو بے تاسو لرا سوء العذاب ناکار عذاب اگر ناکار عذاب سو دای ترجمہ دا تفسیر دا قرآن پا قرآن سر دے یذبحون ابناءکم ستاسو زامن بے علا لول دادا سے چلو چی چرتا کاہنانو فرعون تا دا خبر کرے یو خبر پا دامو پسیری نکرے چستا پا دا بنی اسرائیل کی بیولک پیدا کی گی او ستا تختبا دا آغا پلاس بانی الٹکی گی دا حکومت دا خبرم پا کشترے خو اصل خبر چکم محققین و مفسرین کولے دادا چلکا دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانینا پا دی یہودو کی دا یو خبر با گشکاو چی زمان پا بچوں کے بدا سے اسڑے پیدا کی گی
او د دنیا د یو ډېر لوی فرعون یو لوی بلا حکومت به الله د هغه په لاس باندې نو چې دا یهود به د ظلم شکارو د فرعون نه او بیګارونه به کول نو خپل منځ کې به دا خبرې کولې چې خیر دی هغه وخت را روان دی او داسې ابراهیم علیه السلام دا ګف کړی دی پیشنګویي کړې ده پوهېږي دا خبره د فرعون او د قبطیانو غوږونو ته راورسېده او د هغې په نتیجه کې دا ظلم شروع کو چې دا بچي به د اغوی چې کوم دی نو حلالول نو چې په کم کا یو نو بیا چا ورته ویل چې خدای دې غر که دا چل کوي نو بیا به تعالی دا زمیندارۍ څوک کوي او دا بیګارونه بله څوک کوي دا خدمتونه به ستاسو څوک کوي نو بیا به یو کال حلالول او بل کال به پرېښودل نو چې په کم کال باندې حلالول هغه موسی علیه السلام په کال پیدا شو د دې نه مخکې په کم کال باندې چې نه حلالول هارون علیه السلام پیدا شو نو هغې ته اشاره دی یذبحون ابناءکم ستاسو زامن حلالول ویستحیون نساءکم او ستاسو د زنانو شرمګاونه به قتل الحیا په معنا د زنانه د شرمګا ته نو معنا دا ده ویستحیون نساء ستاسو د زنانو ډاکټرۍ به یې کولې چې آیا دا حاملي دي او که حاملي نه دي دا هغه انتهایی ذلت او دا ظلم یو انتها وه چې دا فرعون کوله ځکه خو قرآن وایي که نه او د یستحیون نساکم دویمه ترجمه دا ده چې ستاسو زنانه به یې ساتلې جینکۍ به یې نه وجلې وی بیا زمونږ د ښځو را خدمتونه څوک کوي او بیګارونه به ورله څوک کوي نو ښځې او جینکۍ به یې نه وجلې او هلکان به یې وجلې دویمه خبره دا ده چې د جینکو نه خطره نه وه خطره خو د هلکانو نه وه پیشنګویي خو د هلکانو باره کې شوې وه وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم په دې کې یو ډېر لوی دا بلاء موصوف دی او عظیمون صفت دی دلته عظیم د الله صفت نه دی په ځای کې دا د دې په ترکیب کې بلاء عظیم من ربکم یو لوی ازمایش دی په تاسو باندې ستاسو د رب د طرفه وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دا هم د میدان تیه واقعه ده الله په میدان تیه کې ورته یادوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کله چې جدا جدا کمنګا په تاسو باندې سمندر لرا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس خلاص کمنګا تاسو لرا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او غرق کمنگا فرعونیانو لرا وانتم تنظرون تاسو وتکتلو دا فرق اصل کې امتیاز بین الشیئین تو یو دو شی نه داسې یو ځای دي داسې جدا کی دې ته فرق فرقنا فصلنا ترجمه ده کم وقت کی چی جدا کو او بیل بیل کمنگا بکم پیوستا سسرا البحر بحر قلزم ده بحر نا مراد دا شور سمندر هم ده تریو البحر الملح دا کم چی لوی سمندر ده مالگی جن او د بحر ترجمه خاریه هم راځي تاسو له بخاری کې راشي یو سړی او نبی علیہ السلام سره تحفې ورته رالیږلې وې ډېر زیاتې او د هغه بحره نبی علیہ السلام په هغه پسې ولیکلې چې ته به د دې مشر یې پوهېږئ پرې که نه بحره ټکې هلته راغلی بخاري کې او دارنګې بحر
هغه عالم ته هم وایي چې هغه ویل لکه سمندر دی، هغه شي ته چې هغه په خپل وصف کې دسي لکه سمندر باندې. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې یو ځل د بخاري حدیث دی، یو ځل په مدینه کې د یری یو آواز وشو، چتربار نه سی آواز، ټول خلک په هیبت کې شو، خلک راووتو. نبی علیہ السلام د ابو طلحه اصل ته ولاړ دی، هغه اس باندې سور شوی دی، تورې غاړې ته اچولې ده او لاړ اواز دی ته چې لاړ هېڅ نشته، واپس را روان دی، خلک ورله مخې له ورغې. نبی علیہ السلام وایي واپس شئ واپس شئ، هېڅ نشته. او بیا دا اس چې دا ډېر زیات بیکاره اسو. نبی علیہ السلام وایي چې انی وجدته بحرا، دا د دې ابو طلحه دا اس نه دی، دا خو سم سمندر و، لکه سمندر چې تیزې چپې وایي تیز روان، نو تیز رفتار استم دا ویلې شوي. نو اسپرکنا بکم البحر، هغه وخت کو چې ځان د ځان لکه مونږه سمندر لرا، چونکې 12 قبیلې بني اسرائیل دي، نو 12 لارې پکې سازش دي. مفسرین لیکلي دي داسې دغه زامنو چې اوس دا لارې 12 سال شو دي پکې روان شو، په منځ کې د اوبو دیوالونو. خیر دی، نو ویې ویلې چې جیبو خو بچ شو، خو زمونږ ملګري خو اوبه وړي، نو باقاعده د کړکۍ ورته سازش شولې، نو یو بل بې لیدله، ډېر مثالي قوم دی که نه، نو دا یو بل ته به یې کتل او بیا به روان ووتل په دې طریقه باندې. خیر بهرحال نو ځکه وایي فانجیناکم، پس خلاص کړو موږ تاسو لره، واغرقنا آل فرعون، او غرق کړو موږ تابعدار د فرعون، وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. دا ما تاسو ډېر خوند کوي چې دشمن د سړي مخې ته هلاکېږي او ته ورته ګوري. بعضې کسانو دا ترجمه کړې چې دا آل مضاف دی فرعون ته، نو آل فرعون غرق شوی دی، فرعون بچ شوی دی. وایي ځکه چې ایمان بیا راوړی، ایمان خو یې راوړی خو منظور شوی نه و که نه، درې په یوه سای 3 ځلې ایمان راوړی دی. خو دا خو یې ببۍ چې منګې مات کړي نو بډه ووي، هغه په دې وخت کې ایمان راوړي چې بیا ایمان نه منظورېده. نو دی وایي چې نو موږ ورته وایو چې هلکه قلار شه دې خبرونه دا مه وایه. دلته خو به دا جواب راته وکړي که نه، خو هغه ځای کې به ته څه کوې چې واغرقناه ومن معه جمیعا، لکه تاسو سره لګیم، چا سره لګیم وایي واغرقناه ومن معه جمیعا. هلته خو قرآن اول د غرق خبره د فرعون کړې ده چې واغرقناه، غرق کړو موږ د فرعون لره، ومن معه جمیعا، او څومره چې د هغه تابعدار وو ټول مې بس بارق الزم کې لاهو. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دام د میدان تیه واقعه ده چې کله دوی په دې بحر قلزم باندې پورې وتل، نو مخې ته یو کلی راغی. اکري خبره به کوم چې کله راشي، هلته خلکو د بوتانو عبادت کوي. نو دا بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي چې اجعل لنا آلهة کما له، اجعل لنا الها کما لهم آلهة. دا الله پیغمبر موږ نه هم داسې یو بوت پکار دی لکه څنګه چې د دې کلي والا دي. یعنې دونه لویه معجزه ولیدله چې په بحر قلزم کې فرعون سره د خپلو پوجونو نه لاو شو او دوی صحیح سلامت راووته، او لا دا پنسل ژوندي دي او اوس شرک مطالبه کوي د خپل پیغمبر نه چې موږ له دغه پکار ده. ناشنا قوم دی که نه، خدای دا د مخ د ځمکې نه اوس ورک کړي. دا د موسی علیه السلام سره دا واقع ده. نو وایي چې وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، نو خبر دا وه
یو دا کار وکړو نو چې کله دوی پورې وتل نو یو آزاد قوم شر فرعون د غلامۍ نه خلاص شو نو د یو آزاد قوم دپاره د یو آزاد آئین ضرورت و آزاد قانون ضرورت و لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو چې نبی علیہ السلام مدینې ته لاړ نو فوراً اسلامي حکومت او د اسلامي حکومت دفعات چې څونه صورتونه مدني رالل نو پای کې د دفعات او شریعت اسلامي ځکه چې نوې آئین سازول پکار و د هغې لپاره نوې دفعې راللې نو دقسې موسی علیہ السلام ته الله ویلي چې اوس راشه چې تاله کتاب درکمه او بن اسرائیل په هغې باندې خپله زندګي تېروي بیا نو موسی علیہ السلام چې هلته لاړ نو دلته موسی علیہ السلام شاګرد دی سامری ورته وایي منافق و نو هغه دا مقاوم موندله چې اوس قوم خو ماته پاتې شو او حضرت هارون علیہ السلام خو بس کنه د موسی علیہ السلام په شان خو جلالی پیغمبر نو نو په دای کې ډېره اسانه دغه دا چې کوم دی په ربیه کې ډېره سهولت و د هغه نو هغه دا مقاوم موندله دی بني اسرائیلو ته ویل چې داسې چلو کوي چې تاسو خو زما په مخکې د موسی علیہ السلام نه هلته بوت غوښتی او که نه راشئ زه یو بله خبره درته کوم تاسو سره دا د ستاسو د ښځو د قبطیانو د فرعونیانو د ښځو نه کالي راوړي دي او داسې هم تفسیري روایت دي چې پرې وبایي بیماري راله نو ده ورته ویل چې دا د دې کالو وجه دا کالي راټول کړئ زه م خلاص کوم نو کالي ټولو خلکو راوړل چې راوړل نو ده ورته دیګونه باندې کړه او هغې ویلي کړه او بیا یو قالب د سخي ساس کو سخي او هارون علیہ السلام مې راوغوښتي چې زه راشه یو کار کوم او ته دا دعا وکړه چې زما ما پرې کار کې خدای کامیاب کړي نو چې هغه یې پای کې واړو د هغې نه سخی ساس شو عبدالله بن عباس وایي خو لحما و دمه خو داسې وایي چې سم غوښې او وینې وي یعنې معنا دا دی چې بس سم سخی ساس شو او بهرحال داسې مفسرین ویلي چې سخی دی پرې خوله کې به هوا ورته نوته او شاته به تېوته او قرار به یې کوم بس سامری ورته وویلې چې تا موسی علیہ السلام ته خدای پسې کویتور ته خدای دا دی راغی او دې ته نه ګوري دا دونه کمعقل وو چې هلکه دا خو تا زموږ نه کالي واخېست او دې ویلي کړه د هغې نه دې ساس کړو خدای دلته څنګه راغی وایي د موسی علیہ السلام نه هیر شوي دي هغه هلته خدای ګوري خدای دا دی راغلی نو هغې ته اشاره کوي وإذ وعدنا موسی 40 لیلة نا وخت چې واده وکړه مونږه واده کړی وه مونږه د موسی علیہ السلام سره د څلوېښتو ورځو چې ته کویتور ته راشه 40 ورځې چیله به وباسي نو تا ته به بیا مونږ کتاب درکو نو دوی دا مقاوم موندله ثم اتخذتم العجل الها بیا ونیو تاسو اوس کې لرا په خدای باندې من بعده پس تلو د موسی علیہ السلام نه تور ته وانتم ظالمون او حال داری چې تاسو زیاتې کوونکي وایي د دې نه لوی ظلم بل څه دی چې د الله رب العزت یو انسان څه دونه احسانات وکړي او اگر لګي بیا د الله سره شرک کوي دلته ظلم نه مراد شرک دی څنګه چې د لقمان صاحب په قول کې راغلی دی چې ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم دلته داتې نه مراد ثم عفونا عنكم بعفو کړه مونږه تاسو نه من بعد ذلک پس د عمل تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو تاسو زما د نعمتونو قدر وکړئ نو الله ورته عفو وکړه خو د هغه عفو صورت دا او شکل دا چې تاسو به دغه وکوئ داسې به کوئ دا به راشي ورسره روان دي چې کم کسان دا عمل کړی دی اب کینی او چې کومونه دی کړی به راشي سرونه به تې ووایي دا روان دي اوس به وایي د دې عفو هلته تشریح ده وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون آغا وخیات کئی چې درک ورکړی مونږه موسی علیہ السلام لرا کتاب د کتاب نه مراد تورات شریف دی تورات والفرقان
او ورکړیو منګه هغه داغه لرا مختلف معجزې فرقان دا فرق نه دی او فرق جدا کولو ته وایي دې وجې نه هر معجزه ور آسماني کتاب په دې معنا فرقان دی چې هغه حق او د باطل په منځ کې سړي ته فرق راوړي لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو درست لار ومومئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ اوس مخکې مونږ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنِّي ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آغا وخم یاد کئی چی اویلی موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا سیور تا اویلی دا قوم دے دا سڑو تا وائی پا عربی کی چی قوم ذکر شی مراد سڑی زنانا نہیں مرادی لیکن سورہ رسو سورتونو کے رازی چلا یسخر قوم من قوم سړی دی په سړو پسې نه خاندي ولا نساء من نساء او زنانه دی په زنانو پسې نه خاندي پیږی پرې باندې نو قوم چې ذکر شي مراد دی سړی او خاص کر د زنانو مقابله کې چې ذکر شي نو سړی ته مراد نو ځکه وایي آغا وقت چیویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چیا قوم اے زما قوما انکم ظلمتم انفسکم تاس خو زیاتے کڑے پخپل زانونو دا خبر آغا وقت موسیٰ علیہ السلام اکرا کلچے کوئی تور کی ورطا اللہ کتاب ورکو او دا خبر ورطا پراس کے اکرا چی موسیٰ ستا قوم ستا نرستو گمراہ شوے دے رزق عبارت شروع کرے نو موسیٰ علیہ السلام باندې الته دومره اثر اونشو او چې کله راغی او دا قوم دی سکی ته په عبادت باندې پراتو نو هغه تختې وغورځولې والقى الالواح چې په کومو کې تورات شریف لیکلی شوی نو هغه یې وغورځولې غضبا لله او دیتے ویل چې تاسو خو ظلم کړی په خپل ځانون به اتخاذکم العجله په نیولو ستاسو باندې سکی در خدای ته وګوره اوس څه وکئ په توبو الی بارئکم بارئ په معنا د خالق دی توبه وباسئ خپل خالق ته چې چا پیدا کړی یی او هغه توبه بس تاسو دایما ته الله ویلی دي چې په تاسو کې کون کی بکینی چې چا دا عبادت اسکی کړي او چې چانه کړه به تور راوړي سرونه بتیږي